أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. دا سوره البقره ده او دا آیات نمبر ده 188 او 179. په دې آیات کې څه مسله بیانېږي؟ نو په دې آیات کې دا مسله بیانېږي چې مالونه خپل په خپل منځ کې په ناروا په باطل او په ناجایزه طریقه باندې مخوري او هغه حکامو ته د رشوت په ذریعه باندې موړیو چې تاسو مشرانو حکامو له رشوت ورکوي او پردی حق چې دی نو په هغې باندې واخلئ، نو دا حرام دی او ناجایز دی، د دې نه به ځان ساتئ. د مخکې سره ربط څه دی؟ نو مخکم قانون ذکر شو، یو قانون د قصاص ذکر شو، بل قانون د وصیت ذکر شو، بل قانون د روجې ذکر شو. نو اوس دا قانون ذکر کیږي چې مال دی بې ځای نه استعمالیږي، مال دی په صحیح ځای کې چې دی نو استعمال شي. نو دا یو عظیم قانون دی چې په ملک دی مال چې دی نو هغه بې ځای استعمال نشي. نو چې کله په ملک مال په صحیح ځای کې استعمالیږي نو هغه ملک به مالدار یو او د هغه ملک اوسیدونکي هغه خلک به مالدار وي. کفارو ته به خلک محتاج نه یو، نه به قرضو ته خلک محتاج یو او نه به IMF ته چې دی نو خلک محتاج یو. نن دا حالات زموږ په ملک کې دي که نه؟ ملک په قرضونو کې چې دی نو هغه ډوب شو، خلک چې دی نو محتاج دی کافرو ته. دا ولې چې زموږ په ملک کې چې دی نو مال په صحیح ځای کې چې دی نو هغه نه لګېږي، په ناروا او په بې ځای ځای کې چې دی نو لګېږي، نو دا قسم حالات به بیا پیدا کیږي. لکه اوس چې د عوامو د ټیکس په روپو باندې سیکانو له چې دی نو غټ مرکز چې دی نو هغه جوړ شو په قصور کې، چې دا په دنیا کې د هغوی غټ مرکز دی د سیکانو. نو دا خو د مسلمانانو د ټیکس د دې وطن د دې عوامو د باشندگانو د ټیکس پیسې وي او تا چې دی نو بې ځای ولګولې. هغوی ځان نه جوړولې وې. دلته خلک چې دی نو په ملک خلک ټماټرو ته محتاج دي، په خلکو باندې پریشانی ده، غریبي ده، هر څه چې دی نو هغه ګران دي او ته پیسې راخلې او بې ځای استعمالې. نو دا الله قانون دا دی چې په ملک دی مال په صحیح ځای کې چې دی نو ولګي او د دې سره به امن و امان هم راځي، په ملک خوشحالي به هم راځي، غریبان خلک به چې دی نو خوشحاله یو. او چې کله په ملک دا قسم نظام نه یو، د الله د قانون او د شریعت مطابق مالونه نه استعمالیږي، نو خلک بغلاګانې کوي، خلک به رشوتونه اخلي، خلک به په ناجایزو په حرامو طریقو باندې چې دی نو مالونه پیدا کوي، نو خوشحالي به نه وي، فساد به په ملک. او دا انفرادیم ده
او اجتماعیم دی دا قانون چې هر سړی به انفرادي طور باندې هم چې د مال صحیح استعمالیو او اجتماعي طور ملکی په ملک به هم دا قانون چې مال به په صحیح ځای کې استعمال شي انفرادي طور باندې تبه چې د مال د الله درکړی دی نو دا مال چې دی نو دا د الله نعمت دی دا په صحیح ځای کې استعماله دا مال چې دی نو دا ستا خپل نه دی دا د الله دی دا په هغه ځای کې استعماله چې په کوم ځای کې شریعت د هغې اجازت کړی دی او چې په کوم ځای کې شریعت د هغې نه منع کړله نو په هغه ځای کې به چې دی نو دا مال به دې نه استعماله حلال مال پیدا کول او ګټل آسان دي خو دا حلال مال استعمالول چې دی نو دا بیا ګران کار دی نه مشکل کار دی نو دلته الله وایي چې په خپل منځ کې په ناروا طریقو باندې مالونه مه خورئ په خپل منځ کې به هم نه خورئ او خپل مال د الله درکړی دی نو هغه به هم بې ځای نه استعمالی په ناجایزو په حرامو کې به نه استعمالی دا د الله نعمت دی لکه اوس سړی خپل مال چې دی نو هغه په نارواو کې په ناجایزو کې استعمالي نو هغه داسې دی چې یو سړی خپل مال چې دی نو په رسم او په رواجونو باندې چې دی نو ولګوي په رسمونو په رواجونو بل چې دی نو په بدعاتو باندې چې دی نو ولګوي بدعتونه کوي بل چې دی نو په ودونو کې خلک چې دی نو څومره بې ځای اسراف کوي بې ځای چې دی نو مال استعمالوي او څوک یې د فخر دپاره کوي چې یوه غوا دې حلاله کړه په واده کې نو دا پوره ده خلک پکې 15 غواګانې او 10 غواګانې حلالوي دا خلکو ته ځان ښیي دا د فخر ډوډۍ ده او د ځینو سره پیسې نه نو پیسې مو له قرض کوي پردي قرضونه وپي نو هغه نه ورکوي خو د خلکو د ښودنې دپاره به چې دی نو د فخر دپاره ډوډۍ کوي او دا اسراف دی او الله به د دې مال په باره کې تپوس کوي او خلک په دې ودونو کې چې دی نو هغه څومره پیسې ضایع کوي په دې ډزو باندې دا څومره پیسې ضایع کېږي یو ډز چې دی نو 1500 روپۍ ویو ځینې به کې ارزانه مې خو چې غټ ډز کوي او 1500 روپۍ نه بره دی او ځینې به کې له دې نه هم چې دی نو ګران دی په 3000 روپۍ باندې نو چې یو لس ډزې دې وکړه چې 30000 روپۍ شوې نو دا اسراف دی الله به د دې په باره کې تپوس کوي او بل خلکو د تکلیف ورسولو په دې کورونو کې بیماران دي مریضان دي او تا چې دی نو ډزې شروع کړلې نو هر سړی ورته خیرې کوي او دا ډزې چې وکړي خلک ورته خیرې وکړي نو بیا یې بچي نه کېږي نو تا ولې د خلکو خیرې اخیستې دي چې دا خلک پریشانه کړی دی او بیا په ډاکټرانو باندې ګرځي بیا وظیفې کوي الله ول بچی نه ورکوي ولې خلکو ته ضرر او تکلیف رسولی دی تا له به الله د دې سزا نه درکوي څه په دنیا کې هم سزا درکوي او په آخرت کې هم سزا ده نو هغه په دې طریقه باندې یو سړی په ناروا باندې خپل مال چې دی نو لګوي او په خپل منځ کې چې مسلمانان په ناجایز او په باطل طریقه سره مال خوري نو هغه په دې طریقه باندې خوري چې سړی سود وکړي ربا نو په دې باندې تا په ناجایزه او په حرام او په باطل طریقه باندې تا چې دی نو مال پر دې خپل جب ته راوستو په خپل منځ کې بل چې دی نو غلا ده سرقه ده سړی غلا او سرقه وکړي بل پکې جواری ده په دوکه ده او خیانت ته ملاوت ته هغه بی چې شریعت احرام کړی دي بیع او تجارتو په هغه ذریعه سره یو سړی چې دی نو مال وګټي نو دا باطل او ناروا طریقې دي نو دلته دا قانون ذکر کیږي ښه
او د مخکې سره دویم ربط چې دی نو هغه دا دی چې مخکې روژه ذکر شوه روژه او په روژه کې سړی د حلالو نه چې دی نو پرهیز دي د حرامو نه چې دی نو بند دي نو چې دا ټریننګ تا په روژه کې واغېستلو او په روژه کې سړی خاص چې دی نو د حرامو نه ځان ساتي نو دغه شانتي کې به د حرامو نه په طریقې اولا چې دی نو ځان ساتي نو بل ربط دا شو بل مخکې د دعا خبره ذکر شوه چې ته غواړې چې دعاګانې دې قبول شي نو خپل رزق چې دی نو صفا کا خپل خوراک چې دی نو هغه صفا کا عبادت او دعاګانې چې قبلول غواړې نو رزق به دې صفایي په خیانت په ذریعه په ملاوټ په دوکې په قسمونو په غصب باندې چې دی نو مال نه راوړی نو الله به دې عبادت قبلیږي نن سبا دغه حل دی که نه په عبادت کې خونه او مزه نشته دعاګانې چې دی نو هغه نه قبلیږي نو څه پکار دی په خپل رزق باندې نظر اچول پکار دی نو الله به دعاګانې قبلیږي مخکې مونږ حدیث ویلی و ابن کثیر نقل کړی دی چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ راغی او د الله رسول ته وایي ما ته دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات شمه زما دعاګانې چې دی نو قبلیږي نبی علیہ السلام ته وفرمایله چې خپل رزق چې دی نو هغه پاک کا حلال لقمه چې دی نو هغه خوره او بیا نبی علیہ السلام وفرمایله چې زما دې په هغه ذات باندې قسمي چې زما سا د هغه په قبضه کې دی کم سړی چې د حرامو یو لقمه خېټې ته واچوي نو څلوېښت ورځې چې دی نو مونځ نه کېږي عبادت یې نه قبلیږي او کومه غوښه چې په حرامو باندې غټه شي نو د هغې دپاره جهنم او اور چې دی نو غوره دی بیا علما ویل چې نبی علیہ السلام داسې ویل چې یوه لقمه سړی واچوي خېټې ته نو څلوېښت ورځې عبادت مونځ او دس نه قبلیږي نو وایي د دې یوې نوڼې اثر نه دی دا په دې جسم کې څلوېښت ورځو پورې موجود دي د دې یوې نوڼۍ اثر د دې حرامو اثر د څلوېښت ورځو پورې په دې بدن کې موجود دي نو څلوېښت ورځې دغه شوې بیا چې سړی بله نوڼۍ د حرامو خېټې ته ور واچوي څلوېښت ورځې دغه شوې بیا پسې بله نوڼۍ ور واچوي داسې پسې اخوازه به نو دا به کم حد ته خبره رسي او په دې کې کلونه چې دی نو خلک لګیا او حرام خوري نو ستا خو ټکې عبادت او ټکې مونځ دی نه قبول شوی او دا ولا بنیادی شرط دی ښه د دې عباداتو دپاره بنیادي د قبلېدو شرط دا دی چې د انسان رزق او خېټه چې دی نو هغه صفایي بل ځای کې قرآن کې راځي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا الله پیغمبرانو ته چې دی نو حکم کړی دی اے پیغمبرانو اے رسولانو کلوا من الطیبات پاک رزق چې دی نو خورئ اول رزق یې ویلی دی بیا ورپسې څه ویل دي واعملوا صالحا د هغې نه پس بیا نیک عمل کوئ او قبلیږي او به الله ته قبول وي نو دا د مخکې سره چې دی نو ربط شو نو ولا تاکلو او مخورئ اموالکم مالونه خپل مالونه د یو بل بینکم په خپل منځ کې ای لا یاکلو بعضکم مال بعض نه دی خوري بعض ستاسو نه مال د بعضو چې هغه ما تا ته وویله چې د سود په ذریعه او د حرامو چې دی نو څومره طریقې دي د هغې په ذریعه باندې الحرام شرعا چې هغه شرعا چې دی نو حرامي کالسرقة والغصب لکه غلا شوه او په غصب باندې چې دی نو پردی مال چې دی نو سړی قبضه کړي پردی پټی ونیسي پردی ځمکه او جیداد ونیسي نو دا د یو بل مال چې دی نو خوړل دي بینکم په خپل منځ کې بالباطل په ناروا طریقه باندې باطل څه ته وایي
په لغت کې د باطل معنی نه زائل کول، یو شی زائل کیږي ختمیږي، او حق د دې په مقابله کې راځي، نو حق څه ته وایي؟ حق ثابت کون کې چې ثابتي. نو په تعریف پیدا شو کل ما خالف شرعا. باطل څه ته وایي؟ کل ما خالف شرعا، چې شریعت چې دی نو د هغې اجازت نه یې ورکړی، چې الله او رسول چې دی نو هغه منع کړی، هغه و باطلي. ثم طریقې د مال د حاصلولو چې شریعت هغه منع کړي، نو هغه و باطلي. نو باطل هر هغه شی دی چې د شریعت خلاف یې ښه. نو په دې کې هر قسم که یو سړی نوکري کوي، په نوکرۍ کې چې دی نو هغه دستخط کوي او کور ناست او تنخواه اخلي، نو دغه ناجایز او حرامه طریقه ده، باطل طریقه ده. که سړی خیانت کوي نو هغه هم پکې داخل دی. شریعت موږ له اصول ښودي دي چې یو شی ته حاصلې نو د هغې څه اصول دي. اصول دا دي ته پټۍ اخلي نو ورشه مالک ته ووایه او پیسې ورکړه هغه واخله. بازار کې یو شی اخلي نو اصول دا دی چې پیسې ورکړه او هغه شی چې دی نو واخله. دا د شریعت اصول دی او طریقه ده. اوس یو سړی دا طریقه چې دی نو پرېږدي او په غلا په طریقه باندې، د خیانت په طریقه باندې، د دوکې په طریقه باندې هغه چې دی نو حاصله یو، نو دا د شریعت خلاف دی، داسې به چې دی نو نه کوي. نو الله د دې امت چې دی نو تربیت کوي ښه په دې سره چې له دې نه به چې دی نو ځان ساتئ. او بل پکې دا اشاره هم ده چې ته پردی مال چې دی نو هغه خورې، نو دا داسې ده لکه ته چې خپل مال چې دی نو په دوکه باندې خورې. پردی مال په دوکه باندې حاصلې او هغه خورې، نو دا ته د بل سره دوکه نه کوې، دا د خپل ځان سره چې دی نو دوکه او خیانت دی. ته خو به وایې چې ما پلانکی په سټ کې ووالو او خبر زمانه نه شو، ما ورسره داسې وکړله، نو دا و تا ځان غر کو، ځان دې چې دی نو تباه و برباد کو. ځان سره خیانت به چې دی نو نه کې. تا چې بل دوکه کو نو دغه دوکه به چې دی نو ستا سره هم کېږي. دا قانون دی. و یو سړی و نو هغې خر پټ کړی و او کور ته چې دی نو هغه بوتلو او ویې تړلو. ویل سبا به ځم او په خرڅ به کمه، پیسې به مې جب ته راشي. نو دوکه و خیانت یې وکړو. نو چې سبا یې چې دی نو هغه روان کو، نو یو سړی ورته وویله وایي په دې څه کوې؟ خرڅوې؟ وایي آو. او د هغې سره یو ټوکرۍ ورسره و، په هغې کې څه کوترې وې، هغې هم چې دی نو راغستې وې یا به پټې کړې وې د چا نه. وایي دا ونیسه، وایي زه چې کومه لکه سورلي پې کومه. نو هغه ور وختو جسته په مخ یې بوتلو او دې د ټوکرۍ نیوله او دې ته پاتې شو، ایسته ته پټې کو. نو کور ته چې لاړو نو ښځه ورته وایي چې خر دې خرڅ کو. وایي په څو مې چې اخیستی و په هغې مې خرڅ کو ویو، یعنې څنګه مې راوستی وقه شانتې کې لاړو، هېڅ ورته میلاو نه شو، صرف دغه ټوکرۍ ورته چې دی نو پاتې شوه. نو چې تا څنګه وکړله تا سره به حق شانتې کې کېږي. دا قانون دی. و یو زوی چې دی نو هغه پلار په شا کړی و، د خټ نه ښکته اچېلو. نو چې کله یې اچېلو نو دې پلار یې وخندله. نو دا زوی ورته وایي ولې خاندې؟ زه خو تا د خټ نه ښکته اچومه، مړکومه دي. وایي دا مې ځکه وخندله، دا کم کار چې ته زما څه کې، نو دا ما د خپل پلار سم کړی و. ته چې ما دلته اچې نو داسې ما خپل پلار هم د خټ نه اچېلی و، هغه خبره را په یاده شو، نو ځکه مې وخندله. دا مثالونه یې د دې نه چې دی نو عبرت اخیستل پکار دی. نن دې چې چا سره امانت کېښودلو بیا ورپسې ګرځې، که چا له قرض روپۍ ورکړلې نو ټال مټول بیا تا ته نه میلاویږي. داسې معاشره ده او داسې معاشره د خلکو د تقریرونه، وعظونه، نصیحتونه هر څه کېږي، خو عمل چې دی نو هغه نشته دی.
مولیان لګیا دي درسونه کیږي په هر خو خلک چې دی نو هغه نه ټیک کیږي پردی ځمکه به چې دی نو رانیسي عادرې خلک رانیسي په عادرو باندې قبضه کوي څوک په عادرو کې کویان جوړوي او څوک یې بیا خرڅوي څوک خوړګۍ رانیسي هلکه ستا حق دی خو د خوړګۍ نه خواسته څه دي که څوک په خوړګۍ ځان کور ته پل جوړوي نو دا به راځي او دا به پکې نیغ نیغ کېږي هلکه ولې دا خوړګۍ ستا ده څه ستا دلته څه حق دی او ستا څه کار دی دلته اخوا یې کور یې ځان ته به لار جوړوي که نه نو داسې کسان دلته مال راوله چې زه دله برابروم داسې برابرول پکار دي نو ښه منځونه هم ډېر کوي ښه اودسونه هم ډېر کوي او خلک به بې ځای چې دی نو هسې تنګوي نو بې ځای به مسلمانان چې دی نو هغه به نه تنګوي ښه دا منځونه او دا اودسونه ته څه دپاره کې او پیسو ته دي اړ الله دا تنګول خلک د دې لپاره کوي چې څه پیسې راته میلاو شي نو دا و تا په ناحقه پیسې واخیستې دي نو هر څه جوړوئ ښه پلونه هم جوړوئ او تاسو څوک څه نشي ویلی او چې چا څه ویلی دلته مال یې لاسنیونې راوله زه به اوسه بیا دلته ګورم نو خلک په دې کې چې دی نو ټال مټول کوي ښه بل سړی و نو هغه چا سره 100 منه وسپنه ایښودې وه بیا به یې کلونه تېر شو سړی راغی کس ته وویله وایي زما هغه وسپنه چې دی نو هغه راکړه نو ما اوس پکار ده نو هغه چا سره چې ایښودې و هغه ورته ویو وایي ستا د وسپنې نه خو زه نه یم خبرو وایي اخو چې دی نو مږو خوړله ویو مږو خوړله وایي 100 منه وسپنه مږو وخوړله وایي او مږو وخوړله نو وایي ښه دلته هېڅ هم کېږي نو هغه څه ورته ونه ویل او راووتو نو بهر یې چېرته ماشوم و نو هغې ایسته چې دی نو هغه غوا کویسته ویې تختوله نو دی په خپل ماشوم پسې ګرځي ګرځي او تپوسونه کوي لکه زما ماشوم ورک شوی دی نو د هغې سړي کم لاړو وایي تا خو زما ماشوم نه لیدلی وایي لیدلی مې دی وایي څنګه وایي په لاره کې هلته ناست و وایي کارغه چې دی نو هغه راغی او ایسته چې دی نو اوچت کو او ویې وړو یې نو هغه ورته وایي دا څنګه کیدی شي وایي کارغه چېرته ماشوم اوچتولی شي وایي چې په کم کلي کې وایي مږې 100 منه وسپنه خوړی شي نو په هغه کلي کې کارغه چې دی نو 100 سیره ماشوم هم اوچتولی شي نو دا حل دی ښه ناجایز او په حرامو باندې نبی علیہ السلام حدیث کې ویلی دی وایي یو سړی به طویل سفر به کړی او حج عمرې له به چې دی نو را رواني او ستړی شوی به یې ګرد و غبار به پې چې دی نو هغه وپې شوی یخته به پر شوي په هغې کې به زمنګ نه والي او په حرم کې یا عمرې حج له به راغلی او لاسونه به چې دی نو اوچت کړي او داسې به وایي چې یا ربي یا ربي یا ربي دا دعا مې قبول کا دا سوال مې چې دی نو قبول کا خو دا الله رسول وایي ومطعمه حرام خوراک یې چې دی نو حرام دی ومشربه حرام څښاک یې چې دی نو حرام دی وملبسه حرام او څه چې اغوستی دی هغه هم حرام دی فانا یستجاب لذلک نو د کوم ځای نه دعا قبول شي دعا به څنګه قبول شي نو دلته چې دی نو دا قرآن ولا تأکلو ویو چې مه خورئ یوازې خوړل نه دي ولا تأکلو ولا تأخذو اخلی ما د یو بل مالونه دا خو محاورتن داسې ویلی کېږي مقصد پکې صحیح د خوړلو خلک سود اخلي او هغې ته خلک سودخور ویو حرام خور که اوس یې دا خوري او که جامه پې اغوندي که کور او بنګله پې جوړوي که ګاړی پې چې دی نو اخلي
دا ټول پکې چې دینو شامل دي. نو داسې به سړی نه کوي، حرامو نه به ځان ساتي. وتدلو بها الی الحکام، او موړی هغه حاکمانو ته. تدلو تلقو یعنی هغه مرا کاږئ حاکمانو ته، مې مایله کوئ حاکمانو ته. فعدلا دلوه بوکه چې دی نو سړی ښکته کوهي ته چې دی نو ورکوزه کي، نو داسې چې دی نو دا مایله کي ویسي رای کاږي حاکمانو ته. او لتاکلوا دې دپاره چې تاسو وخورئ فریقا ای نصیبا حصه من اموال الناس د مالونو د خلکو نه، بالاسم په ګناه سره، په ظلم سره. اوس یو ځمکه ده او تا ججانو له او قاضیانو له پیسې ورکړې، وکیلانو لرې پیسې ورکړې، او هغه پردی ځمکه دی چې دی نو په رشوت باندې چې دی نو خپل ځان ته راوستله. نو دا مقصد دی. یا یو ځای کې چې دی نو چا ته پته نشته چې دا ځمکه چې دی نو د چا ده، او تا چې دی نو هغه په هغې باندې دعوه وکړله او پردی ځمکه دی چې دی نو خپله کړله، نو دا تې مراد دی چې سړی رشوت ورکړي، رشوتو او په رشوت باندې پردی حق چې دی نو هغه خپل کي. نو دا مسله پکې یاد وساته چې قاضي او سپریم کورټ او های کورټ او ججان تاله چې دی نو پردی حق چې دی نو نشي حلالولی، چې پردی حق تاله حلال کی. حدیث پکې شته، نبی علیہ السلام فرمایي وایي کله ناکله ماله کسان مقدمه راوړي، یو فیصله راوړي، نو یو پکې چالاکه یو چالاکي وکي، او بل پکې چې دی نو چالاکه نه یو پس دی. نو زه به کله نه زه به فیصله چې دی نو د هغه چالاکۍ والا په باره کې وکړمه چې خپله خبره صفا بیان کي. خو ګورې دا چې دی نو زما دا فیصله چې دی نو دا دې چالاکۍ والا چې دروغ ویو او حق چې دی نو پټ کړی، نو دا زما دا فیصله دې دپاره چې دی نو حلال چې دی نو حرام چې دی نو نشي حلالولی، حرام په دې باندې نه حلالېږي. چې تا ته ښه په خپله پته ده چې دا ده پردی ده، او ته فیصله چې دی نو ججانو له ویسې یا قاضیانو مولیانو له ویسې، نو په دې باندې حرام چې دی نو نه حلالېږي. دغه مقصد دی. رشوت چې دی نو حرام دی. نبی علیہ السلام وایي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار، رشوت ورکوونکی او رشوت اخیستونکی دواړه په اور کې. نو رشوت چې په کومه معاشره کې عام شي، هلته امن او اطمینان نشي راتلی، هلته به خلک رشوت ورکوي او پردی حق به اهلي. یو رشوت حلال دی، یو حرام دی. حلال داسې دی چې اوس تا یو حق دی، یو حق دی او تا ته پته ده په دې معاشره کې په دې ملک کې رشوت چلیږي، که بل سړی رشوت ورکي نو د زما دا حق چې دی نو هغې له ورکوي. نو که په دې کې ته رشوت ورکي نو بیا خیر دی. علماو داسې ویل دي. لکه اوس نوکري ده، مثال په طور باندې جاب دی، نوکري ده، ته په 1 نمبر باندې رالی او نور خلک رشوت ورکوي او دا نوکري چې دی نو هغې ته ورکلی کېږي، نو تا د خپل حق د اخیستو دپاره رشوت پیسې ورکړې او دا حق تا ته میلاو شو، نو په دې کې ته ګناهګار نه یې. دا څوک چې رشوت اخلي دغه ګناهګار دی. او بل رشوت چې دی نو حرام دی. حرام دا دی چې سړی به پردی حق چې دی نو ځان ته خپل کي. دې ته ښه پته وي دا پردی حق دی. په 1 نمبر په نوکرۍ باندې بل کس راغلی دی او دا 10 نمبر 20 نمبر راغلی دی او دا پیسې ورکي او نوکري چې دی نو دې ته میلاو شي، نو پردی حق یې ووالو، نو وره چې دی نو خېټې ته واچېلو، نو دا به نوکري کوي او په دې باندې به 20 او 25 کاله او 40 کاله نوکري کوي
او دا حرام به راوړي په خپله به هم خوري او په بچو باندې به هم خوري. دا ضمیر یې نه ملامته کوي، یار دا ضمیر د خلکو مړ دی، ضمیر ورته نه ویو چې هلکه تا دا نوکري څنګه کړله، نوکري دې څنګه اخیستې ده، او پردی حق و، پردی حق دې والی دی. او دا رشوتونه چې عام دي نو دا هم د دې غلط رسمونو د وجې نه چې رسمونه و معاشره کې نه یو. پولیس ولې رشوت اخلي؟ ځکه چې په هغه تنخوا باندې ګزاره نه کېږي او رسمونه او رواجونه دي نو هغوی بیا رشوتونه اخلي، نو څوک یې په سر نشي رسولی. نو د دې نه به ځان ساتي. ښه رشوت سبب دی د جهنم د تلو، جهنم ته دې بوځي، اور ته دې بوځي، د دې نه به سړی ځان ساتي. وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهیږئ چې دا ظلم دی، دا دروغ دی، دا خیانت دی، دا د حرام مال دی او ما په رشوت باندې چې دی نو خپل کو، تاسو ښه پوهیږئ په دې باندې، نو دې نه به ځان ساتئ. حرام نه به سړی ځان بچ کوي. نن سبا دا تمیز نشته، که سړی حلال راوړو که حرام یې راوړه نو دا تمیز پکار دی. ښه حلال به لګي خو الله به در پکې برکت اچوي پای کې، بیماری او مصیبتونه تکلیفونه ور باندې نه راولي. او که حرام ته ډېر هم راوړي خو پای کې برکت ګورې نه یو، بیماری مصیبتونه تکلیفونه اسپتالونه دا په دې باندې به رشته ځي، په هېڅ به پې نه پوهېږي او سکون به پکې انسان ته نه یو، بې سکوني بې آرامي. سکون په هغې مال کې دی چې ته په صحیح طریقه باندې چې دی نو هغه وګټې او رایوړې، دې کې سکون دی، اطمینان دی. بس دی دا یو آیات پوره دی. ولا تاکلوا او مخورئ اموالکم مالونه د یو بل بینکم په خپل منځ کې بالباطل په حرامو په ناجایزو په ناروا طریقه وتدلو بها الی الاحکام او موړئ دا مالونه حاکمانو ته. دلته لام چې دی نو هغه مقدر دی، ولا تدلو داسې دی، وتدلو بها الی الحکام او موړئ دا مالونه حاکمانو ته لتاکلوا د دې دپاره چې تاسو فریقا اخرى من اموال الناس د یو حصه د مالونو د خلکو نه، لتاکلوا فریقا من اموال الناس د دې دپاره چې تاسو اخرى یو حصه د مالونو د خلکو نه بالاسم په ګناه سره، په ظلم سره، په ناجایز او په حرامو سره، وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهیږئ چې دا ظلم دی، دا ناجایزه طریقه ده. وایي بسم الله الرحمن